नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद। द इशराक मुंज सटीम कीगी 16 रकातुन कीगी। नियत सदे फजीलत सदे दा टोली खबरी इंशाअल्लाह ज़कवल वाले। द इशराक मुंज शराका इशराक शराकास कम च मशरिक दे ते नमर सड़ी की तवई په پښتو کې ورته مونږ وایو د انور خاتم منځ چې کله انور راوخیږي بیا کم 2 رکعاته منځ کیږي هغه ته د اشراق منځ وایي. اوس اشراق تاسو مسجدونو کې بکتلی غړیانی لګیدلی په دې ټیم باندې انور راخیږي دا غي نشل منټه بس دا مکروه ټیم دی د مکروه ټیم کې یو منځم نه کیږي نه نوافل کیږي نه فرایض کیږي سم نه کیږي. او سونه خیر او برکت چې د اشراق د مون سره راځي دومره خیر او برکت ختميږي په دې ټیم کې دود کې دو سره چې کم سړی د شل منټ ټیم چې کم دی د انور راختل انور پریوتل بغیر عذر نه ود کېږي نو د برکات ختميږي د رزق نه برکت ختميږي. نو د اشراق منځ چې کله انور راوخیږي او یو نظر اوچت شي یو نظر اوچت شو او د سترګې ورته ستتی کیږي تتی د سې ورته کیږي چې بندي کې ورته د اشراق ټیم دی. بیا د اشراق ټیم د دې نه شروع شو او کن ورس سلوري سي کی نو سلورم اسی پوری د اشراق منځ کیږي. د حضور نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم عادت مبارکه و کله چې د ساری منځ کو نو بیا د سپرلتو خو او مسجد کې بکی ناستو نو صحابو نه به تاسو کو چا خوب نه لیدل نو کو چا به لیدل نو خو بیان وکړو کو نه به لیدل نو حضور صلی الله علیه وسلم کو خوب لیدل او غم د وحی یو شکلو یا به جنت تذکره وا یا به جهنم تذکره وا یا به خبره وا نو هغه به بیان کړه. د ترمذی یو حدیث نقل کړی دی چې څوک د ساری منځ وکي او بیا په خپل ځای باندې کینی مطلب په مسجد کې کینی او بیا 2 رکعاته منځو کی نو دته د یو حج او عمره ثواب ملاویږي. سبحان الله. نم دغه شانتي حضرت انس رضی الله تعالی عنہ فرمایي دا وی په روایت کې دي چې نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم او فرمایل چې یو حج او عمره یو حج او عمره یو پورا حج او عمره نو حج کو په یو محسوس ټیم کې کیږي او څوک چې په سعودي کې دي نو هغه روزانه عمره نشي کولای مطلب ډیر زیات ثواب دی چې د یو حج او عمره ثواب او هغه مقبول عمره چې قبول شي د داسې حج او عمره ثواب ملاويږي. د دې یو خبره ارس کومه چې کم کس ته داغه عذر دی واغه زید مسجد نه ساری منځو کو مسجد کې نه دی چرته ځي کاروبار لذي دکان ته ځي بل څه لذي نو اغي او کم زنانه چې په کور کې دي نو کو کور کې زنانه سحر منځو کو تسبیح راوغستی نو چې وسوک بخې ناشته وسوک تیارې او نو بیا کار خراب شو نو هغه چې کم دیر د کور د کار سره کور کار کوي لغو خبرې نه کوي ذکر کوي او د اغي نه پس چې کم دین او هغه 2 رکعاته اشراق منځ وکي نو الله رب العزت ورته د یو پورا حج او عمره ثواب ورکي. خزائن السنن د ترمذی شرح ده هغه دا خبره لیکلي. نو منګه کو چرته په مسجد کې یو او منګه سحری منځ وکو او داغې نه پس کوم دین موږ په مسجد کې ناس یو نو کومنګه درس کو او داغې مونټیک ته داغې نه پس منګه چې کوم دینو اشراق منځو کو اشراق ټیم شي یا چې کوم دینو منګ چې کوم دینو ذکر او اذکار کې لګیو یا منګ د قران په تلاوت کې لګیو یا منګ په دعاګانو کې لګیو دعاګانې کو چونکې د دعاګانو کم دغه ختم شوی رواج منګ مسجد کې ناسیو دعاګانې کو دې دعاګانې کو د الله نه غواړو نو دې نه پس کوم دینو منګ په مسجد کې یعنی کې مستقل په یو ځای کو نم ناس ځکه بدل قران راغستل دي بل څه کولې نو منګ کولې شو. د دې نه علاوه منګ چې کوم دینو
فرض منځونو ډیر زیات اهتمام وکړو چې په نوافل منځونو باندې دومره صحت نیکیان ملاویږي، دومره زیات الله په خوشحاليږي، رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم کړي دي. نو په فرض منځونو سره به الله څومره خوشحاليږي، موږ به الله ته څونه نږدې کیږو. نو موږ فرض منځونه بالکل پرې نه دو، موږ د ساري منځو کو، ورپسې چې کوم د اشراق منځو کو، ورپسې بیا موږ ته ټایم ملاو شو چرته یو د کاروبار په ځای کې و بل ځای کې هلته موږ د اشراق منځو کو. وای دا مسجدونه چې کوم دي دا د بیت الله یو قسم داسې وای لوریان دي. څنګه په بیت الله کې طواف کیږي، نوافل کیږي، منځونه کیږي، د قشن په مسجدونو کې منځونه کیږي، ذکرونه کیږي، فکرونه کیږي، او په مسجدونو کې مدار. نو موږ داغي شاخونه د بیت الله شاخ دی مسجد، د مسجد شاخ جوړ کو، موږ خپل کور په خپل کور کې نوافلم کو، په خپل کور کې چې کوم دین موږ د چاشت منځم کو، اسې نفلونم کو، تلاوتم کو. بیا موږ د کاروبار ځای ته لاړو، د کاروبار په ځای کې موږ یو 2 رکعات نفل وکړل او لږ شان تلاوت وکړو. موږ ته اکثر قرآني زبانی یاد وي، نو موږ هغه وکړل. نو موږ باندې به الله پاک د خیر او برکت بارانونه راووري. او زما یو عرض او التجا هر ټیم کې چې موږ فرض منځ بالکل پرې نه دو. یو ټیم کې کو چرته ول فرض المحال موږ د سوجي په وجه باندې یا موږ د شیو یا سبل شیو موږ نه فرض منځ پات شو، نو بیا وکړو ماسختنی پوره کو او د شو. بل چې کوم اهم خبره ده، موږ د اشراق د منځ خپل زنانو ته وخایو او هغه ته عزت کو، هغه ان شاء الله زیات عمل والدي. نو زمونږ هم بکی پوره صحیح ان شاء الله دا ویډیو شیر کو د الله د رضا لپاره او ټول ملګرو ته ورسو. وما علینا الا البلاغ المبین.